وینه ثابته شوه ځکه چې اول ورځ ما په کالم کې هم لیکلی وو او پرون مې د ټي وي په پروګرام کې هم ووی چې نن سبا د هر قبایلي پلار د هغه حیثیت دی کم چې د نقیب الله شهید د پلار دی او کم و بیش هر قبایلی ځوان د هغې حالاتو نه تیریږي یا تیر شو د کم نه چې نقیب الله شهید او د هغه ورونه یا د هغه خاندان تیریږي خو څنګه چې دلته وویلی شو چې د دې نه مخکې په هر قبایلي کور کې یو دوه درې نقیب اللهګان هغوی سره به دا کار شوی خو د هغوی ورسره ډبل بدقسمتي دا ده چې هلته کې نه سوشل میډیا شته نه دا میډیا شته نه سیاست شته نه عدالت شته نه اخبار شته نو هغه غریبانان همداسې ګمنامه راله ګمنامه شهیدان شو او ګمنامه ورک شو زمونږ که تاسو وګورئ پښتانه جرنلستان او قبایلي صحافیان د درزنو په تعداد کې په دې تیرو وختونو کې شهیدان کړل شو خو د هغوی نوم هم چاته معلوم نه دی د هغې په مقابله کې که موږ په اسلام آباد او په لاهور او په کراچۍ کې میشته ټیک ته چې د دې ځای جرنلست سره به هم ظلم کیږي خو نوم یې چا نه چاته معلوم دی نو نقیب الله ځکه بختور و چې کم از کم هغه د ټولو قبایلو د دې بدې ورځې نه پاکستان او دنیا سره لږه ډېره خبر کړله او بیا هغه په دې لحاظ سره یو ډېر مبارک شهید و چې زمونږ پښتانه د بدقسمتۍ نه زه خو وایم چې زمونږ وروسته قوم زمونږ وروسته دښمن دی او موږ قبایل په خپله د یو بل دښمنان یو موږ پښتانه د یو بل دښمنان یو په موږ کې چې کم بغض دی په موږ کې چې کم حسد دی په خپل پښتون ورور باندې زمونږ سپینه جامه نشي پیرزو موږ امریکني ته ټیټیږو موږ روسي ته ټیټیږو موږ پنجابي ته ټیټیږو موږ هر چا ته ټیټیږو خو خپل پښتون ورور ته خپل قبایلي ورور ته موږ اوږه نه ښکته کوو اول موږ سیاسي تفریق ښکار یو بیا د جبهني تخریب ښکار یو بیا دا قبایل دی او دا نان قبایل دی دا یوسفزی دی او دا چې دی نو قبایلي دی دا وزیر دی دا محسود دی بیا په هغې کې دا داوړ دی دا تفریق او دې څیزونو لکه موږ دې ځای ته راورسولو چې هر ځای کې زموږ نه یو تیاره نوړی موږ ځان نه پخپله جوړ کړی دی موږ یو لیډر موږ متفق نه کړو موږ لیډرانو تقسیم کړي یو موږ د اسلام په نوم باندې جنګولي او تقسیم کړي یو موږ د پښتو په نوم باندې جنګولي او تقسیم کړي یو ځکه زه وایم چې نن مبارک شهید چې و هغه نقیب الله و چې هغه وزیر او محسود هم یو کړه هغه قبایلي او یوسفزی هم یو کو حتی چې هغه د ټول پاکستان مظلوم یو کو نو زما دا خواست دی دا د سیاسي خبرو سټیج نه دی مونږه د دغې مبارکې وینې په مونږ باندې قرض دی هغه خپله قرباني ورکړه او نن دا ټول چې په یو مسله په بله مسله باندې د یو بل سره اختلاف و هغه ټول پاکستان ولړزو نو کم از کم دې تحریک لا اوس لومبی مقصد خو د دې تحریک دا پکار دی چې یوازې راونوار نه بلکې د راونوار سره لاندې او پاس که د راونوار غوندې خلکو د پاس نه سرپرستان او ملاتړي نه وي نو د هغه پلار هم دا کارونه نشي کولی نو یو خو دا خبره دې ځای ته رسول دي چې یوازې راونوار نه بلکې د هغه که په سیاست کې څوک د هغه سرپرستي کوونکي دي او که په ادارو کې څوک د هغه سرپرستي کوونکي دي نو چې د هغوی د هغه ناپاکو مخونو نه موږ